زما نوم ډاکټر احمد علي دی او ما MBBS کراچي همدرد نه کړی دی. د هغې نه بعد ما ماسټر ان پبلک هیلث MPH مې کړی دی او هغې نه بعد ما بیا خپل سپیشلایزیشن چې دی نو هغه د بقای انسټیټیوټ اف ډایبټالوجي اینډ انډوکراینالوجي کراچي نه کړی دی او اوس نن سبا خپل کلینک چې دی هغه پریکټس کوم په ډایبټیز کې شوګر کې. اصل کې جی ډایبټیز چې دی د دې خپل نوم د دې مرض نوم خو ډایبټیز یا ذیابطیس ورته مونږ ویلی شو. دې نه علاوه په عام لیمن لینګویج کې یا په ژبه کې ورته مونږ شوګر ځکه وایو چې دا د وینې خوږوالی دی اصل کې، او د وینې خوږوالی د هر انسان خپل موجود دی دننه په هغې کې، خو هغه یو لیمټ کې کله چې د هغې لیمټ نه د وینې د خوږوالی زیات شي نو هغې ته بیا مونږ د شوګر مرض وایو. او دا انټرنیشنلی دې لپاره پراپر یو څو سیزونه منتخب شوي دي چې یاره دا په هغې کرایټیریا باندې کله پوره راځي نو دا شوګر بیا لیبل شي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې کله په مړه باندې د 200 نه زیاتي د ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه نو دا به مونږه شوګر هغې ته وایو، یا په نهره باندې د 110 نه په بره باندې نو دې ته به مونږه شوګر وایو. یا د دې لپاره نن سبا ګولډ سټینډرډ چې ورته څه ته وایي نو هغه HbA1c ده. کله چې دا د 6.4 نه په بره شي نو دا به بیا شوګر لیبل کېږي. شوګر اصل کې د شوګر علاماتو باندې به یو دوه خبرې صرف زه وکړم. شوګر علامات چې دي که نه هغه په هغې کې خوله وچېده دي، په هغې کې بار بار تش بول راتله دي، یا د شپې بار بار تشو بولو ته پاسېده دي، د هغې سره سره په بدن کې تکاوټ دی، او یا د هغې نه علاوه چېرته په فیملی کې د چا د شوګر مریضاني په فیملی هسټري پازیټیو نه هغې کې د شوګر د راتلو چانسز زیات وي. او دغه شانته کې که فرض کړه دا دې کې سم ساین سمټم چاته محسوسېږي نو پکار چې هغه خپل د شوګر ټیسټ وکړي. شوګر اقسام چې دي مینلی کم چې IDF ورته وایي انټرنیشنل ډایبټیز فورم چې کوم یو دی هغې 4 قسمونه د 2025 پورې د شوګر غټ چې دي هغه لیبل کړي دي. 25 کې پکې یو قسم بل ایډ شوی دی. 4 قسمونه درته اول وایم. پای کې زموږ سره ټایپ 1 کم چې عموماً په وړو کې یا د 10-15 کالونو وړو ماشومانو کې راځي هغې ته ټایپ 1 وایي. ټایپ 2 کم چې په بالغ افرادو کې راځي هغې ته ټایپ 2 وایي. د دې نه علاوه حامله خواتینو کې چې کم شوګري جسټیشنل ډایبټیز ورته وایي یو قسم هغه دی، دغه دریم شو. د دې نه علاوه بل یو قسم شوګر چې هغه خاص قسمونه هغې ته مونږ وایو، په هغې کې هغه موډي کم چې میچورټي آنسیټ ډایبټیز اف د ینګ عموماً د 20-22 سال نه بره چې کوم راځي نو هغه 4م قسم دی. 2025 کې یو 5م قسم دی کې ایډ شوی دی او هغه چې دی نو هغه د نیوټریشن ډیفیشنسي د وجې چې کوم شوګر خلکو ته لګي نو هغه IDF په دې کې 5م قسم ایډ کړی دی. شوګر جی داسې یو بیماري ده چې په دې کې 2 خبرې به ډېر اهم د روژې په حواله باندې زه تاسو سره شیر کړم. یو دا چې کله هم روژه نږدې شي نو د شوګر مریض ته پکار ده چې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، او د دې دپاره مختلف فورم اسلامي فورمز هم استعمال شوي دي او هغې خپلې فتوې ورکړي دي چې یاره کله دا چونکې طبي معامله ده نو هغو دا بالکل دا فتوې ورکړي دي جاري شوي دي اسلامیک فورمز نه ډفرنټ نه چېرې تاسو خپل ماهر شوګر یا د شوګر د ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ او که فرض که هغه تاسو ته وایي چې روژه مه نیسه نو تاسو به نه نیسئ، او د هغې بیا هغې وایي چې تاسو په فدیه باندې د دې هغه ازاله کولی شئ، او فدیې هغه پراپر یو طریقې کار دی، هغه خلک د خپل متعلقه عالم نه د هغې تپوس کولی شي. او یا که فرض که وقتي طور څوک دا روژه په شوګر کې په شوګر د وجې نه په روژه کې پرېږدي نو هغه په بعد کې د دې قضا هم راوړی شي. خو د هغه خلکو لپاره ده چې څوک وقتي طور پاتې کړي، خو چې کم مستقل چاته د شوګر مسله او هغه داسې حالاتو کې چې هغه شوګر کې د هغه روژه هغه ته ډاکټر اجازت نه ورکوي او حالات به زه تاسو ته بیان کوم په ډیټیل کې. هغه حالات کوم چې روژه نیول بالکل پکار نه دي هغه دا دي. هغې کې دا ده چې موږ خپل مریض ته وایو چې یاره په روژه کې تا خپل کنټینیوس منیټرینګ د شوګر کوه. نو کله چې ده ته پته ولګي چې په ده باندې خوله راله، د ده دړکن تیز شو، یا د ده کله ساه راماتېده زیات شو، یا یره پرې راتلل شروع شو، یا د خپل شوګر کتو هغه د 70 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه کم راتلو د ده کور په ګلوکومیټر باندې نو دله په دغه ټایم کې روژه ماتول پکار دي. خو که یو مریض د مخکې نه ټایپ 1 مطلب هغه ته انسولین جاری، یا ټایپ 2 هغه په انسولین وي، مطلب دا دی چې 4
ټیمه د ورځې هغه 3 ټیمه کم چې د خوراک نه مخکې انسولین وي، 4 ټیم هغه د 24 اورز لپاره چې کوم انسولین د شپې هغه لګوي. ټایپ 2 هم یې بېشکه هغه به هم روژه نه نیسي. د دې نه علاوه هغه مریضان چې کم حامله خواتین دي او هغو ته شوګر دی هغه به هم روژه نه نیسي. او د دې نه علاوه هغه مریضان چې کم د ډاکټر سره خپله معاینه هغو کړي او د هغو په شوګر کې په بلډ کې د شوګر سره کیټون باډیز ورته موږ وایو هغه راغلي هغه به هم روژه نه نیسي. او د دې نه علاوه هغه خلک چې کم خلکو ته داسې څه ایونټس راغلي چې د هغو شوګر د 300 نه په بره د بوزه کې د روژې نه مخکې په بره ختلی او د هغې د وجې نه هغه اډمټ شوي، مطلب د کیټو ایسیډوسیس یو ټرم دی چې د هغې سره هغه اموخته شوي او مخې ته تلي او هغه اډمټ شوي، نو هغه خلک به هم روژې نه نیسي. څو پورې چې میډیکلی چاله یو مریض دی د شوګر مریض دی او هغه اجازت ورکوي نو هغه د تکلیر کوم هغه دا ده چې یو ټایپ 2 مریض او هغه اورل هایپوګلایسیمیک ایجنټس مطلب میډیسن خوري، دوايانې خوري، نو هغې کې احتیاط دا پکار دی چې کله د روژه نیسي نو روژې نه مخکې به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. کمې ګولۍ چې د نهرې دي د هغې ټایمینګس بدلول دي، د سحر یا ګولۍ ماښام ته اړول دي، د ماښام یې پېشمني ته اړول دي. د دې سره سره هغه ته که فرض کا ما چې کوم ایونټس بیان کړو چې هغه ته چې هایپرګلایسیمیا نه شوي نو هغه روژه هغه نیوی شي، یا چاته هایپوګلایسیمیا نه شوي نو هغه روژه نیوی شي. مطلب د 70 نه هغه دغه کم نه راغلی چېرته کې پرې 13 میاشتې او نیمه کې نو هغه روژه خپله نیوی شي. خو د روژې سره د نیوو سره احتیاط ما تاسو ته وي که فرض که داسې څه ایونټ راځي نو هغه به خپله روژه بیا ماتوي. څوک چې روژه نسی او د شوګر مریضي او هغه ته ډاکټر اجازت ورکړی نو هغه له څه خصوصي خبرې او احتیاطونه دي په خوراک کې او په خپل خیال ساتلو کې. هغې کې لازمي خبرې یو 2-3 تاسو سره شیر کوم. اولنۍ خبره خو دا ده چې افطاري او سحري دواړه به نه پرېږدي، دواړه به کوي. ټیک ده. دې نه علاوه ډېر زیات د ورزش کوشش به نه کوي، هلکې پلکې چهل قدمي کولی شي. په افطارۍ په دوران کې کله چې افطاري کوي نو ډېر زیات میټه سیزونه خواږه سیزونه به نه خوري، سمپل یو کجوري او اوبو سره هغه روژه ماتولی شي. دې نه علاوه د افطاري نه ول او د سحري د پورې ټایمه پورې به هغه کوشش کوي چې 8 سے 10 ګلاس اوبه پانی استعمال هغه وکړي، چونکې شوګر ډېر زیات ډیهایډریشن کاز کوي چې موږ ډیهایډریشن د دې اوبو په ذریعه باندې د هغې مقابله وکړی شو. د دې نه علاوه کوشش به کوي چې په سحري کې لږ څه وخوري خو لازمي څه وخوري. او د سحري دپاره پکار دا ده چې هر قسم خوراک کوي چې په هغې کې زموږ سره کمپلیکس کاربز هم موجود دي، کوم ته چې موږ وایو کمپلیکس کې زموږ سره هغه څیزونه راځي چې کم زموږ د شوګر هغه مقدار چې دی په قلاره بدن ته پوره کوي چې په راروانه ټوله ورځ کې زموږ سره چېرته یو پیشنټ یا مریض زموږ هغه هایپوګلایسیمیا ته لانړ شي. او د دوايانو پیټرن لازمي دی چې د دوايانو پیټرن د خپل ډاکټر سره مشوره پکې وکړي چې کومه دوايي په کم ټایم په روژه کې پکار ده. د څو پورې چې د شوګر د پاکستان د سټیټس خبره ده نو پاکستان په دنیا کې د شوګر په حواله باندې په سټیټسټکس کې په انسو په حساب باندې په 3 نمبر دی د چاینا او د انډیا نه بعد. او په دې کې د پریویلنس په حواله که موږ ووایو لکه چونکې زموږ سره ایج بریکټ د 20 نه 79 پورې موږ د اخلو نو پاکستان په دنیا کې په پریویلنس کې په ټاپ دی، 31% دلته پریویلنس دی د شوګر. او د دې نه علاوه 1/3 هغه خلک دي زموږ سره په پاکستان کې چې هغه انډایګنوز ګرځي، مطلب هله هغه ډاکټر ته مخامخ شي چې کله شوګر خپل کمپلیکیشنز ښکاره کړي، خپل کمپلیکیشنز یې ښولي نو هغه راشي. د دې نه علاوه پاکستان چې دی هغه په داسې حالاتو کې دی د خلک او د هغه چې په دې کې جینیټک پریډسپوزیشن ورته موږ وایو چې دې خلکو ته ډېر زیات فیملی هیسټري د چا موجود دی نو هغو ته ډېر زر شوګر کېدی شي او پاکستان از ون اف دیم. زما دا پیغام دی د دې لپاره خاص کر چې د چا په فیملی کې د شوګر مریض نو چې هغه خپل صحت خیال وساتي، د چا وزن زیاتی خاص کر د 40 سال نه په بره په عمر کې نو هغه خپل وزن باندې غور فکر وکړي، سپیشلی کم اوبیسټي یا موږ ته بی ایم آی وایو هغه دغه زیاته یا سنټرل اوبیسټي کم چې د خېټې یا د ټوټو نه لپاسه کم د چربي جمع شوي دغه ټایپ خلک چې دي هغه خپل وزن کمول شروع کړي یا ایکسرسایز یا په ډایټ یا د ډاکټر سره په مشوره باندې. د دې نه علاوه کوشش دی وکړی شي چې کم مونږه د ډیر زیات فاست فوډز یا ډیر زیات خواږه یا ډیر زیات سیډنټري لایف سټایل مونږ خپل کړی دی، په ناسته باندې ټول وخت تېرو نو چې مونږ لږ موومنټ وکړو، لږ فزیکل اکټیویټیز وکړو او د دغه ټایپ خوراکونو نه پرهیز وکړو.
نو امید ان شاء الله پاکستان کې به کم د 2050 پریډکشن چې دی په پاکستان کې د 33 میلیون نه 62 میلیون ته تللی چې دي کېدای شي چې هغه موږ غلط ثابت وکړو، فرض کړئ په دې طریقو موږ عمل وکړو.